موږ ته یو لړ اسناد راکول شوي چې یوه ډېره لوی اړتیا کوي دا چې د پیدایشت کیسه یوازې د نوراني د جوړېدو کیسه نه بلکې په حقیقت کې د ټول انساني تاریخ لپاره یو پټه کوډ شوی مهالویش دی. هو، یو داسې مهالویش چې له آدم څخه پیل کېږي او تر زرګونو کلونو پورې غځېږي. بالکل. نو نن به موږ هڅه وکړو چې دا کوډ مات کو. لومړی به د کوډ په کیلي پوه شو، بیا به ګورو چې د محاسبه څنګه کار کوي او په پای کې به وڅېړو چې دا کوډ زموږ د نننۍ نړۍ په اړه څه وایي. په حقیقت کې دا د تاریخ په ګډوډ ویلکې کې د یو پټ الهي نظم د موندلو حصہ ده. د دې اسنادو لیکوال په دې باور دی چې که موږ سمه کیلي ولرو نو کولی شو د تاریخ په اوږدو کې د خدای پلان وینو. دا د متن لوستلو یو ډیره ځانګړې لاره ده. سمه ده. نو راځو چې له کیلي څخه یې پیل کوو. د دې ټول سیستم بنیاد یو نظریه ده چې یو ورځ د زرو کالونو په څیر ده. زه پوهیږم چې دا نظریه په ځینو دینی حلقو کې ډیره مشهوره ده، خو دا اسناد د نظریه یوازې ساده استعاره څخه په یو قرار ریاضیاتي چوکاټ بدلوي. سمه ده؟ بالکل. او دا هغه ځای دی چې دا له نورو تفسیرونو څخه ځانګړی کیږي. دا یوازې یو فلسفي نظریه نه ده، بلکې د تاریخ د بیا لیکلو لپاره یو عملی هڅه ده. د دې نظریې له مخې د پیدایشت هر یو ورځ د انساني تاریخ له یو زریزه سره سمون لري. لومړی ورځ، لومړی زریزه، دوهمه ورځ، دوهمه زریزه او همداسې تا اوومه ورځ پورې. ټولټال 7000 کاله. هو. نو دا مال ویش لکه دیو تاریخي نقشې په سر دی. مونږ هسته کوو چې د تاریخ په اوږدو کې خپل ځای پیدا کړو. راځو چې دا په عمل کې وسیړو. لومړی ورځ له 0 څخه تر 1000 کالونو پورې. په پیدایشت کې د رڼا د جوړېدو د ورځ دی. اسناد دا له آدم سره تړي. هو، دا خو منطقي ښکاري. آدم د انسانیت لپاره د رڼا یا پیل په توګه لیدل کیږي. سمه ده. خدا ماډل نور هم جوړجي. دوهمه ورځ هنګ دی. له اوکیخ څخه ته 2000 کالونو پورې. دوهمه ورځ د اوبو او آسمان د جلا کولو د ورځ ده. په تاریخي لحاظ لیکوال دا د لۍ توپان له پیښې سره نشولي. د نوح توپان؟ هو، چې د اسنادو له مخې د آدم په 15 کال کې پیښه شوه. د لیکوال په نظر د توفان پیښې چې ټوله نونی په اوبو کې ډوبه کړه د پیدایشت د دوهمې درېزې یو تاریخي انعکاس دی. دا یو بزړه پورې طالب دی. نو د لیکوال پاین دا یوازې تصادف نه دی چې د اوبو په زریزه کې چې یو لوی اوبیز ناوریان پیشیږي. بالکل. هو، دا د یوې مخکټا کشوي نمونه برخه ده. او درېمه درا په پیدایش کې په درېمه درا وچه زمين را څرګندېږي. نباتاتو تخمونه پیدا کیږي. او په تاریخي لحاظ دا زریزه له 2000 خاط تا 3000 کلونو پورې د ابراهیم له ظهور سره پیل کیږي. ابراهیم د ډیرو دیني عقیدو تخم ګڼل کیږي. بالکل. او په همې دوره کې موسی قانونا راوړي او د بنی اسرائیلو لپاره یو منظم ملت جوړوي. لکه څه کم چې وچه زمینه له اوبو څخه را څرګندېږي. دا ټول سمبولیک تفسیرونه دي. خو څلورمه درا له 3000 خنا ته 4000 کلونو پورې دلته خبره ډېر افدي زړه پوره کیږي. په پیدایش کې په دې ورځ لمر، سپورمونی او ستوري پیدا کیږي. لې رڼاګانا. هو، او اسناد دا په مستممه توره د عیسی مسیح له غرون سره تراړي چې په متن کې د رښتینه رانا په توګه یاد شوی. دا د دې ټول مهالویش مرکزی ټکی دی نه؟ هو، دا تر ټولو پیاوړی ټکی دی. د دې مهالویش په پلاویانو په نظر دا یو ډول کیهانی سات دی. دا نظریه وایي چې د مسیح راتګ د تاریخ په پیرنی لپاره پلې آتکا شوې وي. نه یازې په نبوتونو کې بلکې په خپل د پیدایش په جوړښت کې. او دا نمونه تر شپږم روزي پورې دوام کوي له 5000 څخه تر 6000 کلونو پورې. په دې ورځ د زمکه حیوانات او په خدای په شکل انسان پیدا کیږي. هو، او اسناد دا دوره د پاپا وکمنی لپیاورتیا او د الهي قضاوت له مفکورو سره تراړي. دا یو څه جنجالي تفسیر دی. جنجالي دی،
خو د لیکوال منطق دا دی چې په دې دوره کې انساني جوړښتونه او واکمنۍ خپل اوج ته ورسېدې نو په لنډه توګه دا سیستم د پیدایش پیښونه د ورستو تاریخي پیښونو د نښانو په توګه تعبیروي. دا سیمبولیک چوکاټ ډیر په زړه پورې دی خو دا به یوازې یو فکر پاتې شي چې ترشای کور ریاضي کې محاسبه نوي. دا ماده پوښتنه ترسوي چې دا ټولي شمرې لکومه شوې لیکوال څنګه د ځنګړو کالونو ته رسیدلی لکه د عدیم سلزو 62 کال کې طوفان. بالکل او دا د دې سیستم انجن دی. میتودولوژي یې د پیدایش کتاب په 5م څپرکي کې د نسبنامې په بنیاد ولاړه دی. یعنی په اصل کې د شجرون پر بنیاد؟ هو دا په بنیادی ځتاګه د پلرونو عمرونه کله چې زامنی پیدا شوې سره جمع کوي. سمه ده اجازه راکړئ وګورم چې سم په شوی يم. متن وایي چې آدم 130 کلن وو چې شیس پیدا شو نو دا د آدم 130 کال شو. هو بیا وایي چې شیس 105 کلن وو چې انوش پیدا شو نو مونږ باید 130 ته 105 ور زیات کوو. دا کیږي 250 کاله. بالکل نو انوش د آدم په 250 کال کې زیاغلی دلې او تاسو هم د فارمولا د ټول نسبنامې لپاره کاروي. دا خو باید ډیر دقیق کار وي. هو دا پروسه په ډیر دقت سره دوام کوي او کله چې دای محاسبه تر سره شي زینو خیرانونکو نمونه راچرګندېږي. لکه څه؟ د مثال په توګه متوشالا چې په انجیل کې تر ټولو اوغړ عمر لرونکي شخص دی نو سره 90 کله. ها ما اورېدلی دي. هغه په دقیقتاً په هماغه کال مړ کیږي چې لوی طوفان راځي یعنی د آدم 5072 کال. یو لحظه دا خو ډیر عجیبه ده. کله چې یو څوک دا په انجیل کې لولي دا یوازې یو شمیر ښکاري خو کله چې یې داسې مات کړي دا تقریبا یو محاسب د کتاب په څیر ښکاري. نو د لیکوال له نظره د متوشالا مړینا په هماغه کال چې طوفان راځي سمانی لري. دا یو له هغو تفسیرونو څخه دی چې د دې مهال ویش پویانو یې وړاندې کوي. دی وای دا یو ډول الهي رحمت دی چې تر ټولو زوړ سړی له قضاوت څخه مخکې له دنیا لري کیږي. او دا د ثبوت په توګه ګڼي چې دا شمیرې تصادفي نه دي. بالکل نور په زړه پورې ټوکی هم شته. د مثال په توګه ابراهیم د آدم په 2008 کال کې زیږیدلی چې د نوح له مړینې یوازې 2 کاله وروسته دی. د دیو زندهونه یو بل سره نزدیک وو. دا یو داسې حقیقت ده چې ډیر خلک پرې نه پوهیږي. هاو خو دا محاسبه باید تل دومره ساده نه وي. یقینا په متن کې ذهني ځایونه شته چې مبهم دي. بالکل او یو مهمه خبره ده چې دا اسناد د ابهام منی او نه پټوي. د مثال په توګه د مصر څخه د بنی اسرائیلو د وتلو لپاره 2 احتمالي نیټې ورنډي کوي. د آدم 2530 یا 2728 کال. ولې 2 دا اختلاف د 430 کلنې دورې د تفسیر په بنیاد سره منځ شوی چې آیا دا دوره د ابراهیم له واده پیل کیږي او کا مصر ته د بنی اسرائیلو لنوتلو. نه دا خي چې لیکوال هڅه کړي د متن لی پیچلتیاو سره ځان پوکړي د دې پرځای یو ساده جواب ورنډي کړي. او دا دقت یا وسه د پیدایش ته کتاب پورې محدود نه دی. لیکوال همدا میتھډ د یهودا د پادشاهانو د محیل ویش لپاره هم کاروي. واقعاً؟ هو او په دې پروسې کې دومره جوړزي چې حتی په متن کې داسې ځایونه په نشانی کوي چې د دې په فکر د ژباړې یا د کاتپانو تیرو تڼي دي ترڅو شمیري صحیح راشي. د ډیر مهم ټکی دی. نو لیکوال یوازې پر روند ډول متن نه مني بلکې هڅه کوي چې هغه سب یا ورګوي چې د دې په باور یو پښپور اصلي سیستم دی. دقیقاً دا د یو تاریخي پزل د حل کولو پسیر دی. سم ده. نو موږ یو داخلي ساعت لرو چې د آدم کلونه نوميږي خو اصلي پوښتنه دا ده موږ څنګه کولای شو د لرغونی ساعت لخپل عصري ساعت یعنی میلادي کلیزې سره همغږي کړو. باید یو داسې ټکی وي چې دواړه سره ونښخلي. او هغه نشلونی کې ټکی د سلیمان معبد دی. د سلیمان معبد؟ هو اسناد د تاریخي شواهدو پر بنیاد د انګیري چې د معبد جوړون په 967 قبل المیلاد کې پیل شوی.
بیا دوی دا تاریخي کال د خپلې محاسبې له مخې د آدم 3003 کال سره برابر ګڼي. نو دا د تبادلې ټکی دی. هو کې 967 قبل المیلاد د آدم 3003 کال وی نو مو کولی شو هر میلادي کال په آدم کال بدلو یا برعکس. زه اوسم په دې فکر کې یم چې دا ټوله محاسبه په یو ټکی پورې تړلې دی. د سلیمان د معبد نیټه که هغه نیټه 967 قبل المیلاد یو څو کاله غلطه وي نو دا ټوله سیستم له منځه دی. آیا سرچینې به دې اړه څه وایي؟ دا یوه ډېر ښه پوښتنه ده. اسناد دا مني چې دا یو انګیرل شوې نقطه ده، خو استدلال کوي چې 967 قبل المیلاد د تاریخ پوهانان ترمنځ یو پراخه منل شوې نیټه ده. خو بیا هم یو انګیر نه دی. هو خو ستاسو خبره سمه ده. که دا نیټه غلطه ثابت شي نو ټولې محاسبې باید له سره وګټل شي. خو د اوس لپاره راځو چې دا انګیرنه ومنو او وګورو چې پایلې یې څه دي. سمه ده. نو که موږ دا انګیرنه ومنو، لومړی لویه پایله یې د عیسی مسیح د زیږون په اړه ده. دغه زیږون چې عموماً په 4 قبل المیلاد کې انګیرل کیږي. د دې سیستم له مخې د آدم سینوخ 60 کال محاسبه کیږي. سینوخ 60 او دا کال په سمه توګه د څلورمې روزې په چوکاټ کې راځي. د آدم له 3000 څخه تر 4000 کلونو پورې. همغه ورځ چې د لیو رڼاګانو لکه لمر او سپوږمۍ له پیدایش سره تعلق لري. دا حیرانومن کې هم ګوردای. په حقیقت کې دا د دې سیستم لپاره یو لقوي استدلالونو څخه ده، خو تر ټولو مهمه پایلې د اوسني وخت په اړه ده. چې څه ده؟ کله چې موږ دا محاسبه تر نن دی پورې راوړو، پایله یې ډېره د پام وړ ده. بالکل. محاسبه په دې پایله پای ته رسیږي چې 2030 میلادي کال د آدم 1599 کال سره برابر دی. هو دا د شپږمې ورځې پای دی. دا یو ډېر مهمه ادعا ده. نو آیا دا اسناد په 2030 کال کې د نړۍ د پای درستی کوي؟ دلته باید ډېر په احتیاط خبرې وکړو. لیکوال په ښکارې او څوخله ټینګار کوي چې دا په 2030 کال کې د مسیح د دویم راتګ دقیق پړاوونه کوي نه دي. هغه دا خبره په کلکر رد وی. نو سوای بلکې دا یو استدلال دی چې موږ د پیدایش د شپږمې ورځې د پای په موسم یا دوره کې جین کوو. دا د یوې دقیق نیټه پرای د یوې تاریخي دورې د پای نشان ده. نو د لیکوال په وینا موږ د تاریخ په یو مهم پړاو کې یو. د شپږمې ورځې پای. اسناد دا وخت د دې دورې پای له کومو پیشو سره تري. د شپږمې ورځې د پای د څو مهمو پیشو سره تول شوي. لومړی د خدای د شکل راچرګوندیدل، دوهم د لومړي قیامت پیل، او دریم د پیدایش د ټول عمل بشپړیدل. او لدی ورسته به اومس سبت ورځ پیل شي. هو او کله چې سرچینه د دې اومه ورځې یا ذریزه آرام خبره کوي، دا سمانه لري. آیا دا د سیاسي صلح خبره ده که یا یو ډول روحاني حالت؟ د دې اسنادو لموخه دا په زمکی باندې یو زر کلنا دوره ده. دا د سبت یا آرام ورځ ده. په دینی لحاظ دا د مسیح د پادشاهي دوره ګڼلېږي چې به عدالت او سوله حاکمه وي. نو دا د یوې دورې پای او د یوې نوې ډېرې مختلفې دورې پیل دی. بالکل. نو کلندیزو یو وکړو مونږ نن یو داسې سیستم وڅیره چې له یوې ساده نظریې پیل کیږي د پیدایش 7 ورځې د تاریخ لپاره د 700 کاله تر ګوټ پلان په توګه تعبیري وي. هو مونږ ولیدل چې دا سیستم د انجیل د نسب نامو په بنیاد په ډېر دقت سره محاسبه شوي او په پای کې د هغه وخت په اړه یو ژوره نظریه وراده کوي چې مونږ په کژند کوو. دا مواد د یوې ځانګړي دینی او تاریخي تفسیر یوې په زړه پورې بل کړه. دا شی چې څنګه یو څوک کولی شي د متن سره ژوره مطالعه کوي تر څو په تاریخ کې بیلګې او مناوي ومومي. که څوک ورسره موافق وي یا نه وي، د هڅه کوشش کوي چې د تاریخ لپاره یو جامع داستان جوړ کړي. دقیقاً. د مقن او تاریخ ترمنځ د علاقو موندلو هیوه پیچیده او حیرانمن وي که هڅه ده. مخکې له دې چې پایتا ورسېږو، غواړم یو ورسته فکر د اوریدونکو سره شریک کړم. موږ د دې مهاراویش تر ریاضیاتي دقت په اړه خبرې وکړې او دا چې لیکوان څنګه هڅه کوي چې هر څه سره سمون ولي، حتی تر دې چې په متن کې د ژباړې تیروتنې په نشانه کړي.
هو دا د متن سره د یوه ډیره ژورې خو په ورته وخت کې انتقادي اړیکې ښکارندویي کوي. نو دا یو پوښتنه راپورته کوي. سی پوښتنه کله چې یو څوک پر یو متن دومره پیچیده سیستم جوړوي او مني چې متن په خپله ځانې سنې ستونزې لري، نو د متن پر عمومي الهي پیغام د ایمان او د هغې د ځانان ځانګړه کله نه کله تمسمونو جزئیاتو ترمنځ یې اړیکه ده. دا یوه ډیره ژوره پوښتنه ده. آیا د دې جزئیاتو د حل کولو هڅه د ایمان د پیاوړتیا لپاره اړینه ده او کدا ډلې هڅې کمان خلشي چې وسوګ له اصلي روحاني پیغام سره لري او د شمیرو په نړۍ کې ورک